دویمه سپاره 12 نمبر رکو او سوره بقره 28 نمبر رکو. دویمه سپاره 12 نمبر رکو او سوره بقره 28 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن المحیض، اے محبوب علیہ السلام تانا حیض حکم متعلق تپوس کوي. قل ورته فرمایا هو اذن دا ناپاکی دا، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو لرې اوسئ له ښځو نه په دې بیمارۍ ناپاکۍ ورځې کې. ولا تقربوهن، تاسو مه ورنږدې کېږئ حتی یطهرن، تر سوچ دوی پاکې شوي نه وي. فاذا تطهرن، پس وخت چې دوی ښې پاکې شي، فأتوهن من حیث امرکم الله، بیا تاسو راځئ دوی خواته څنګه چې تاسو ته الله حکم کړی. ان الله یحب التوابین، بېشکه الله خوښوي توبه کوونکي، ویحب المتطهرین، او پاکي کوونکي خوښوي. نساؤکم حرث لکم، ښځې د ستاسو لره پټې دي. فأتو حرثکم، تاسو راځئ خپلو پټو ته، خپلو ځمکو ته. انا شئتم، څنګه چې ستاسو خوښوي. وقدموا لانفسکم، تاسو ړومبی کوئ ځانونو خپلو لره. واتقوا الله، الله نه ویریږئ. واعلموا پوهه شئ انکم ملاقوه، بېشکه تاسو به الله سره ملاقات کوئ. وبشر المؤمنین، او زیری ورکئ ایمان والو ته. ولا تجعلوا الله، تاسو مه ګرځوئ د الله ذات الله نوم عرضة بطور ډال لایمانکم خپلو قسمونو لره. ان تبروا، ادا چې تاسو احسان کوئ. وتتقوا، پرهیزګاري اختیاروئ. وتصلحوا، او اصلاح کوئ بین الناس، خلقو ترمنځ، بیا الله په نوم قسم خورئ. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی علم وال دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله تاسو مؤاخذه نه کوي، تاسو نه نیسي تاسو فضلو قسمونو کې. ولکن یؤاخذکم، لیکن تاسو به ونیسي بما کسبت قلوبکم، پاغه سره چې تاسو زړونو کسب کړی وي. والله غفور حلیم، الله بخونکی بردبار دی. للذین، اغو خلق لرا، یؤلون من نسائهم، چې ښځو تورتګ نزان سیټ تکی. تربصو، دوی به عده تیروي، دوی به وخت تیروي. 4 اشهر، په 4 میاشتو سره. فإن فاؤ، پس چې دا وخت مکمل کی. فإن الله غفور رحیم، پس بېشکه الله بخونکی مهربان دی. وإن عزموا الطلاق، او که اراده وي د طلاق. فإن الله سمیع علیم، پس بېشکه الله اوریدونکی علم وال دی. والمطلقات یتربصن، او طلاق یافته ښځې دې اوسي بانفسهن، په ځانونو خپلو سره 3 قروء، 3 حیضه. ولا یحل لهن، نه دي حلال دې ښځو ان یکتمن، چې دوی پټ کړي ما هغه څه خلق الله، چې الله پیدا کوي فی ارحامهن، د دوی په رحمونو کې. ان کن یؤمن بالله، که چېرته دوی الله په ذات ایماني. والیوم الاخر، په ورځ د آخرت ایمان وي. وبعولتهن، او خاوندان د دوی احق، ډېر حق لري بردهن، د دوی پرد کولو سره. فی ذالک، په دې کار کې. ان ارادو اصلاح، که چېرې دوی اراده لري د یو ځای کېدو. ولهن، دې ښځو لره مثل الذي، په مثل د دومره حق دی. علیهن، په دې ښځو باندې بالمعروف ښېګړې سره. وللرجال علیهن درجه، او سړو لره په دې ښځو باندې فضیلت دی. والله عزیز حکیم، الله غالب حکمت وال دی.